د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک یو صحابي دی، حضور مبارک مهار بیا هر وخت د سورلۍ په لاس کې نیولو، خادم مدهم رضی الله عنه، او په یو سفر کې روان دی، د حضور مبارک د سورلۍ مهار یې نیولی دی، یو نامعلوم ځای نه غش راغی او دی په ولګېده، شهید شو. په خدمت کې مو، په سفر کې مو، شهیدم شو، صحابي مو، ټول د جنت سرداران دي. صحابه خو په طور د عبرت باندې دا خبر ارته کوم. صحابه کرام هغه وی چې بد جنت ته مبارک ورسېدو، په غشي باندې ولګېدو، په خدمت کې مو وو، صحابي مو وو، جنت ته ورسې. نبی علیہ السلام چې کله دا خبرې واورېدې، حدیث الفاظ دا دي، حضور مبارک ورته فرمایي صحابو دغه مې د حمزه اوس مینمه چې په یو څادر کې راتاو دی، یا دفن شوی نه دی خو زه اوس نه ینمه چې په یو څادر کې راتاو دی، په اور د جهنم کې دی. زما او ستا پاتې کور خلک یو ډېر لاندې. صحابه کرام حیران شو، په اور د جهنم کې څادر کې راتاو دی، لمبو منځ کې پروت دی. حضور مبارک وجه بیانې، وجه څه ده؟ حضور علیه الصلاۃ والسلام بیا دا وګوره چې دا عمل زما او پتا کې څومره دی. حضور مبارک فرمایي چې یو ځل مال غنیمت را جمع شو او مال غنیمت ما تقسیم کړی نو، د مال غنیمت د تقسیم نه مخکې دغه صاحب د زما د اجازې نه بغیر یو څادر اخیستی، وړوکی څادر، و چې اوس هم په هغې څادر کې راتاو دی، په اور د جهنم کې دی. څومره شیونه ما ورته اخیستي دي، پردی حق چې هغې ته حقوق ولای ته څه یې چې زما به په دغو تسبو باندې وبخي الله تعالی. د صف د جمع د اول صف او تکبیر او په دې باندې به ما ورته الله تعالی وبخي. خدای پاک باندې ځان بخل ډېر ګران کار دی صاحب. اولیا څله ټوله دنیا پرېښوده او شپې په عباداتو ودرېده او ځانونه یې ستړي کړه، رب باندې ځان بخل پکار دی، او دا څه اسانه خبره نه ده، دا ډېر زور غواړي. ځکه چې اعمال زمونږ بد ډېر دي، مونږ په زړه کې بالکل خشیت نشته. مونږ تر څو پورې شیخان یو چې د ګناه مکراته نی میلاو شوي، ډېر نیکان نجیز خدا پاکان شیخان چې ارڅ ورته وایي، خو چې ګناه مکراته میلاو شوي ده نو ما ورته مس کړې نه ده. چرته دا نه ویلي چې رب ماته ګوري، که پلار مني، که رور مني، که څوک ني، که استاد ني، که کلی خلک ني، یوازې یم ځان له یم په ګناه قادر یم، ټیک ده. چرته هم دا ویلي چې رب ماته ګوري، کرامن کاتبین دلته ناست دي، فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. هر څیز ټولو خبرو نه چور دا دی چې زما ستا په دې ځای کې خشیت نشته. لږ دا زړه خشیت ته پاره هم دی چې دې ځای کې لږ خوف، لږ یره چې رب زما دا عمر تیر شو، زه په اسلام کې بوډا شومه، په ګیره کې ما سپین را وخاته، زما او ستا ګیرې زما او ستا نه وروستو پیدا وي خو هغه سپین شي، او زما او ستا زړه د زما او د ستا د ګیرې نه مخکې پیدا دی خو هغه توري، هغه سپین نشو، ما هغسې په ګناهونو کې راګیري.